بسم الله الرحمن الرحیم. پرون موږ د مخرج په باره کې سبق ویلو. مخرج لغوي معنی سره، مخرج اصطلاحي معنی سره، او د مخرج دوه قسمونه هم ذکر شوي: مخرج محقق او مخرج مقدر. مخرج محقق د هغه مخرج دی چې دا په ژبه، په شونډو او په حلق کې وي. مخرج مقدر د هغه مخرج دی چې دا په ژبه، شونډو او حلق کې موجود نه وي. بیا اصول مخارج هم شوي. اصول مخارج هغه درې دي: حلقي مخارج او جو لساني مخارج. دي خراشه التوقع ان شاء الله. لساني مخارج او داسې حلقي مخارج او دریم کوم مخارج کار سیو اصول مخارجه او اصول مخارج درې ذکر کړو کنه. یو لساني مخارج، یو حلقي مخارج، دریم او یو تاسو ته محقق شفوي مګر کنه مخارج. یو شفوي شفاهي مخارج. مخارج. دې نه علاوه دوه نورم بعض حضرات ذکر کوي، جوفي مخارج او داسې خیشوم. خو دا جوفي مخارج خیشوم دا مخرجي محقق کې نه راځي، دا مخرج مقدر کې راځي. نو په دې وجه ما اصول مخارج کې دې تذکره ونه کړه. او عام طور باندې به دی دا ذکر کوي. نو نن به موږ حلقي مخارج وو، یعنې هغه مخارج چې د حلق نه ادا کېږي، د حلق نه راوځي. نو ما دا خبر ذکر کړی و چې په حلق کې درې مخارج دي او شپږ حرفونه دې ادا کېږي. په حلق کې درې مخارج دي او شپږ حرفونه دې ادا کېږي. نن به موږ د حلق د دریو مخارجو کې یو مخرج په باره کې خبره کوو چې هغې ته ویلی شي اقصای حلق. مخارج درې دي د حلق: اقصای حلق، وسط حلق او ادنای حلق. نن به کې اقصای حلق به موږ وو. اقصای حلق د هغه مخرج د حلق چې دا سینې طرف واله وي، یعنې سینه چې ختمه شي نو دغه ځای سره بیا حلق چې کله ابتدا کېږي د لاندې طرف نه، د سینې طرف نه، نو دغه ځای نه دوه حرفونه ادا کېږي. یو ته حمزه ادا کېږي، بل ته ها ادا کېږي. حمزه او ها. حلقي مخارج دي کې درې مخارج دي. یو ته ویل شي اقصای حلق، بل ته ویل شي وسط حلق، بل ته ویل شي ادنای حلق. نو موږ به د ښکته طرف نه شروع کوو، دغه ځای د طرف نه. نو دې ته ویل شي اقصای حلق، یعنې حلق هغه حصه چې هغه لاندې وي، یعنې سینې طرف واله وي. نو دې نه دوه حروف ادا کېږي، یو ته حمزه ادا کېږي او بل ته ها ادا کېږي. اوس به موږ او دا حمزه او ها دا مخرج محقق کې راځي. مخرج محقق کې راځي. تاسو ما دا خبره کړې وه چې مخرج محقق دا هغه مخرج دی چې په حلق، په شونډو او په ژبه کې دې دپاره ځای وي. نو دا حمزه ها دا د حلق نه ادا کېږي او حلق دا مخرجي محققونه دی. حلق دا مخرجي محققونه دی. نو حمزه او ها د دې ادایګي به اوس مونږ کوو. نو بیا حمزه واخلو. حمزه قرآن مجید کې تاسو به دوه قسمه چې کوم دی نو د دې حروفو لیدل کتل کړي وي چې یا خو دا د ساکن په حالت کې وي یا دې باندې حرکات وي. نو چې حرکات وي، قرآن چې کله شروع کېږي مونږ سورة الفاتحه شروع کوو، نو هغه ځای کې هم حمزه راځي. الحمد دا یو مضبوط حرف دی، ځکه دې کې صفات قویه راځي، جهر پکې راځي، شدت پکې راځي، داسې او دا صفات قویه دي. نو په دې وجه باندې دا له غوندې مضبوطۍ سره به دې کې به موږ سستیا نه کوو. او بیا مخرج داسې کوم دی نو حمزه محققه هم دې ته وایي که نه. تاسو په قراتو کې ویلي چې حمزه په دوه قسمه دی، یو حمزه محققه او بل حمزه مسهله. نو حمزه مسهله خو هغه چې هغه نرمه وویلی شي. مثال نو دا دویمه چې کومه حمزه ده د حمزه مسهله وه. دا لومبی چې وه دا حمزه محققه وه، یعنې دا مضبوطه ویلی شي. دا محققه دی. جی الحمد الحمد یا الله. موږ بعضې طلبه کرام دې کې غټه غلطي کوي، چېرته کې حمزه راشي نو هغه داسې ووایي یعنې چې دې نه هغه له غوندې کومه سختي ده، مضبوطیا ده، هغه ته یې وکاږي، نرمۍ طرف ته یې بوځي. مثال وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِم دی نو دی بعضې طلبه کرام دا غلطي کوي چې دا حمزه محققه چې کوم ځای کې راځي نو دا مضبوطه نه وایي، یعنې سختۍ سره یې نه وایي، هغه سستیا پکې راولي. وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِم حالانکې دا به مونږ حمزه ده، دا مونږ مضبوطه و ای یا دې باندې فتحه راشي یا دې باندې پیش راشي هم بیا مضبوطه و او
شو څنګه الحمد وإن من شيء وإن من شيء دا به ټیټ وو د زړه د زور نه به ادا کوو چې زړه زور هم پکې وي صحیح شو حاجي دا خو حمزه ده چې دې باندې حرکت وي یعنی زبر زیر پیش وي خو بعض ځایونو کې د حمزه باندې ساکن راشي نو دې کې یو قسم ته جټکا غوندې لګي تاسو به سورۃ الفیل کې خیال کړئ سورۃ الفیل کې راځي فجعلهم كعصف مأکول دلته کې بیا جټکا لګي دلته کې بیا جټکا لګي مأکول ماکول بنو ماکول بنو مأکول داسې بیا نور ځایونه شو یؤمنون چرته کې قرآن کې راغلی دی ځای په ځای راغلی دی بلکې الذين يؤمنون بالغیب خیال مو دی دلته کې به مونږ حمزه یؤمنون بنو یؤمنون بالکل دلته مونږ دا به د زړه د زور نه ادا کوو نو هله به دا حرف صحیح ادا کېږي دا خو د حمزه په باره کې دې سره د اقصای حلق کې دوه حرفونه نو دې حمزه سره بل حرف ها دی ها نو ها چې مونږ ادا کوو نو هم صفا سوتره ادا کوو لکه ډېره ډېر سخته نو ځکه چې دې کې هم صفات دي دا مخکې صفات چې راځي نو هغه کې به زه انشاءالله بیا دې تذکره کوم نو حمزه مونږ صفا سوتره ادا کوو ویل لكل همزة لمزة